ملأ الذین الله وی ویلو سردارانو ها کسانو استكبروا چزانو نے لوی گړلیو من قومه د قوم د حضرت شعیب علیہ السلام نا لنخرجنک خام خوب شړو تعالی یا شعیب علیہ السلام والذین ها کسان آمنو چې مؤمنان دي ما کتا سرا من قريتنا دخل کلینا ولتعودن فی ملتنا یا برا واپس شیطا سپ دین زمون کې قال ویلو حضرت شعیب علیہ السلام ولو كنا کارهین اگر کيوم بدګنون کی قد افترینا بیشک جوړ کړي وای مونږه علی الله په الله باندې کذب بندرو ان عدنا کچری شومږه واپس شومږه فی ملتکم پدین تاسو کې بعد اذن جان الله منها پس داغنه چې خلاص را کړی الله مونږ ته دینا وما يكون لنا ندی مناسب لنا نعود فيها لا چې موږ واپس شو پدې کې الا ان يشاء الله ربنا مگر دا چې خو خشید الله چې رب زمونږ دې وسع ربنا فراخ دې رب زمونږ کل شيء هر یو شی ته علم په اعتبار د علم علی الله په الله باندې توکلنا بر وسع اعتماد کړې مونږه ربنا افتح بیننا اے زمونږ رب فیصلو کی پمن زمونږ کی و بین قومنا او پمن قوم زمونږ کی بالحق په حق سرا وانت خیر الفاتحین او ته بهتر د فیصله کوونکو نا وقال الملأ الذين كفروا ویلو سردارانو ها کسانو چې کافرو من قومه د قوم د شعیب علیہ السلام نا لئن اتبعتم شعيبا کچرتا وداریو ک تاسو د شعیب علیہ السلام انکم اذا لخاسرون نو یقینا تاسو په دغه وخت کې خامخا تاوانیان وي فاخذتهم الرجفه ولو ذی لزلزلی فاخذتهم الرجفه ولو ذی لزلزلی فاصبحوا فی دارهم نو ګرځي دلیو دای په خپل کورونو کې جاسمین پړمخه پرات یا جاسمین معنا علماء دام کوي میتین سبا کړو دای په خپل کورونو کې جاسمین چې د یومړه الذين ها کسان کذبوا شعیبا چې دروغ نسبت کړو شعیب علیہ السلام تا کعلم یغنو تابویګنی چې دای نو دی رشی فیها پدې کې تابوی چرئی پا دغا کلی کی دیر شوینو الذین ها کسان کذبو شعیبا چر دروغو نسبت اکڑو شعیب علیہ السلام تکانوهم الخاسرین او دی تاوانیان فتولا عنهم نوڑی دلیو حضرت شعیب علیہ السلام دوین وقالو ویلیو یا قوم ایزما قوم لقد ابلغتکم بیشک رسول ما تاسو ترسالات ربی پیغامات دخل رب ونصحت لكم خیر خواهی مل ټوله و تاسو خیر خواهی مل ټوله و فكيف اساز بسرنگ خفشم على قوم کافرین فقوم کافر باندې وما ارسلنا في قريه الله ونور علی گلم فیوکلی کی بن نبیین پیغمبر الا اخذنا اهلها مگر نیولیو منگا اہلها او سیدن کی دی کلی بالباسائے پسختو د مالونو سرا ودورائیو پسختو د مرزونو سرا لعلهم دیر پارا یدورعون چری اللہ تاجزیو کری ثم بدلنا بیاو بدل کراوستو منگا مکان السیئتی پزیر تکلیف بانے الحسنت خوشحالی حتی عفو تردی چی دی دیر شویو نفسونه هم ډیر شو او مالونه هم ډیر شو وقالو او ویلو دی قد مس ابانا بشکر سیدلو زمونږ مشرانو ته عبدالراو تکلیفنا وسراو خوشالۍ بسې د تکلیفنا او خوشالۍ رسیدلې فاخذناهم ننولی مونږ دوی باتتن ناساپی وهم لا يشعرون او دوی پویدلنا
ولو ان اهل القرى کچره دا کلو والا امنو چې ایمان وروړي واتقوا او ځان دې شرک نه بچ کړي وي واتقوا ځان دې شرک نه بچ کړي وي د تقوا مانو ځان د شرک نه بچ کول او باز علماء د تقوا دا معنی کړي واتقوا تقوا اختیار کړي وي تقوا سو علم نه قران له او عمل له په قران باندې لفتحنا نخام خامنگ برا کلاو کړي علیهم پدوی باندې برکات من السماء برکتنا د اسمان طرفنا یعنی باران به وخت وخت کې دي یا ټول خیرونه د بر طرف ناراضي او الله علی لفتحنا علیهم خام خامنگ برا کلاو کړي علیهم پدوی باندې برکات من السماء برکتنا د اسمان د طرفنا ولر د زمکه د طرفنا ولکن کذبوا لیکن دید دروغ نسبت کړو فاخذناهم نیولیو منغدوی بما كانوا یکسبون په هغه سبانه چود یې غیلر کون کی د دې اعمال د وجه نه مدې نیولیو افامن اهل القرى آیا پس بچ بشیدا کولو والا افا امنا آیا پس بچ بشی اهل القرى دا کلو والا ایاتیهم دا چراشی دوی تبا سنا عذاب زمونگا بیاتن دشپی وهم نائمون و دیویود او امنا اهل القرى آیا بچ بشی دا کلو والا ایاتیهم دا چراشی دوی تبا سنا عذاب زمونگا زحن پا وحد ساخ کی وهم یلعبون او دوی لوبی کون کی افا امنو مکر اللہ آیا بی یری دی دوی دا عذاب دا اللہ نا فلا یأمنون نبی یری کی مکر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اولم یهد للذین آیا ندیخ کار شوی حق کسانو تا یرثون الارضوا چی پا میراث بوالی دازمک من بعدها پس دا اهل دازمکنا اللہ نشاو داک زمونگا خوخشوے اصوبناهم بزنوبهم نو برسو مونگا دوی تازاب بزنوبهم پسبب دا گناہن دوی اولم یهد للذین یعنی آیا ندخ کارا شوے ها کسانو تا یرسون الارض من بعد اہلها چغی پمیراس دازمک واغستا پس دا حلاکت دا اہل لذینا چې پاغنور مون عذابون راوستل هلاك موکل الله نشاو دا کچری خوخشی زمونگا اصوبناهم نو عذاب بورسو دویت بزنوبهم په سبب د گناهونو دوی ونتبع مهر بولغوالا قلوبهم فزنو دوی فهم لا يسمعون دیو بیا حق خبر اورینا او قبل ایمینا تلک القرى داو کلی نقص علیکا چی بیان کو مونگ پتابانے من انبائها دا خبرونو ددینا تلک القرى داو کلی نقص علیکا چی بیان کو مونگ پتابانے من انبائها دا خبرونو ددینا ولقد جاءتهم بشکر اغلیو دوی ترسلهم پیغمبران دوی بالبینات پسرگند معجزو باندې فما كانوا ليؤمنوا ننو دای چی مان وروړو بما کذبوا من قبلو په سبب د هغه چې دای د دروغ نسبت کړو من قبلو د دین مخکی کذالک دارنګي یتبع الله مهر لګی الله علی قلوب الکافرین کذالک دارنگی یتبع اللہ مہر لگئی اللہ علی قلوب الکافرین پزرنو د کافرانو باندې وما وجدنا لأکثرهم من عهد او ندے مندل منگا لأکثرهم ډیرو د دوی ته من عهد سپرواله پواده باندې و ان وجدنا اکثرهم یقینا مندلی دی منگا ډیر د دوی لفقین خامخانا فرمان ثم بعثنا بیارا لګلو موږ من بعدهم پس د دوی نه موسی علیہ السلام به آیاتنا پخپل معجزو دلائل باندې
الى فرعون تو ملئه او سردارانو داغتا فظلموا بها ظلم خیا په معنا د کفر فظلموا بها فکفروا بها دای د دې آیاتونو زمونه انکار کړو دا معنی و فظلموا بها دای انکار کړو د دې آیاتونو زمونه یا فظلموا دای ظلم کړو په خلکو باندې بها په سبب د دې آیاتونو زمونه باندې هغه ایمان وروړو نو دای په ایمان وروړو د وجنه ظلم کړو فظلمون دای ظلم کړو په خلکو باندې بها په سبب د دې آیاتونو زمونږ باندې چې غي دې باندې ایمان وروړو فانظروا نغور کیف کان عاقبت المفسدين سرنګ او اخیری انجام د فاسدانو د مفسدانو وقال موسی ویلی موسی علیہ السلام یا فرعون و فرعون انی رسول من رب العالمین بیشک از پیغمبریم د طرفه د پالون کی د مخلوقاتنا حقیقن واجب دی علی کیو قرأت علیہ حقیقن علیہ یعنی واجب علیہ واجب دی په ما باندې دا خبره لازم ده په ما باندې الله قول دا چې نبوایم ز علی الله په الله باندې الا الحق مگر حق خبره قد جئتکم بشکرات للمکړی دی تاسو ته ببینت من ربکم په واضح دلیل سرستاسو درب د طرفنا فارسل معیا بنی اسرائیل نورا پریزا دما سره بنی اسرائیل چې د الله دین ورته بیان کم قال فرعون ویلو ان كنت کچریت جیت بآیت شرات لکړي په سموجزی او دلیل او نشانه باندې فاتبها نظرات لو کپاغي باندې ان كنت من الصادقین کچریت درشتنونا فالقى صواهو غرزول واغم ساخ پل فیضا هيا نو ناسا پیغا ثعبان مبین خامار اخکارا ونزع يده رئیس پہ اولاس پل ترخن فیضا هی ناسا پیغا بایدواء للناظرین تکسپینو دا پارا دکتن کو قال الملوویلی سردارانو من قوم فرعون دا قوم دا فرعون ان هذا لساحر علیم یقینا دا خامخا جادوگر دے پوها یریدو دے ارادہ لري یخرجکم دا چوشڑی تاسو من ارضکم دزمک استاسونا فماذا تامرون تاسو ما تسمشور را کوي قالو ویلو دے سردارانو د فرعون ارجه مهلت ورکدی موسی علیہ السلام تواخاه اورور دتا وارسل فی المدائن حاشرین اولی گپدی خاریو کے حاشرین راجمک ان کی یا تو کرابولی تاتا بکل ساحر علیم ہر یو جادوگر پوہا وجاء السحرۃ والله وراغلی جادوگر فرعون تا قالوا نویلو دوی ان لنا لاجرا یقینا موږ د پاره خامخا مزدوری بوي ان كنا نحن الغالبین کچری شو موږ غالب او زور اور په موسی علی السلام قال ویلو فرعون نعم او تاسو لبا اجر خامخای وانکم لمن المقربین او یقینا تاسو خامخا زما په دربار کې د نږدې قانون وایي قالوا ویلو دی جادوګرو یا موسی اے موسی علیہ السلام ایمان تلقیا یا خط ارتاو کا و اما ان نكون نحن الملقین یا بشمغا ول غرزون کنا قال ویلو موسی علیہ السلام القوا زیتاسو خپل جادو غرزو یو پیش کئ فلما القوا هر کله چې د خپل ام ساګانې او رسۍ غرزولې سحروا اعین الناس نو جادوی کړو پسترګو د خلکو باندې واسترهبوهم داخله کی يرولیو وجاءوا بسحر عظیم اور اتل کړو دای په یو جادو لوی سرا واو هنا الى موسی الله وی وحی کړو موسی علیہ السلام ته ان القی عصاک دا چې غرزوام ساخ بلدی نام سے غرزولا فاذا هي الناس پی تلقفو تیرکل ما یافکون چې دی جوړ کړیو فوقع الحق ثابت شو حق وبطل ما كانوا يعملون او باطل شو هغه چې دی عمل کوونکی فغلبوا هنالک کمزوری کړي شول دی په دغه مقام کې وانقلبوا صاغرین او ګرځیدل دی ذلیلان والقی السحرۃ
او غرزول شل جادوگر ساجدین سجدہ کون کی اللہ تا قالو ویلو دوی جادوگرو آمنا برب العالمین منگ ایمان روڑے پپالن کی د مخلوقاتو رب موسیٰ و ہارون چی رب د موسیٰ و د ہارون علیہ السلام نے قال فرعون ویلو فرعون آمنتم بہی تاسو ایمان راڑو پدی موسیٰ علیہ السلام قبل ان آذن لکم مخی د دینه چې مالا اجازت نه کړي تاسو لا دما د اجازت نه مخی مو ایمان راړو ان هاذا بشکدا لمکرن خامخاس چلول مکرتموه چې دی چلور لکړي تاسو فل مدینه تی پدې خار د مصر کې او دې د پارمدا چلول جوړ کړي لتخرجو منها چو شړای تاسو د دې مصر نه اهلها او سیدن کی د دې فسوف تعلمون زرد چې تاسو په پوه شئ دا د دنیوي لیډرانو سیاسيانو کاری هغه چې دا مشوره کړي و لو قد عن خام خاذب کټ کم پریبکم ایدیکم لا سنستاسو وارجلکم خبستاسو من خلاف عدل بدل یا من خلاف د وجد مخالفت زمانہ ثم لأصلبنکم اجمعین او بیا خام خا پسلیبکم تاسو ټول قالوا ویلو دی مومنانو اس پروانشتا انا الى ربنا منقلبون بیشک موږ خپل رب ته واپس کیدون کیو وما تنقم بدن غنیت اے فرعون منا زمنا الا ان آمنا مگر دا چې موږ ایمان راوړې دې بیا آیات ربنا پایاتونو د خپل ربانه لما جاءتنا کله چې د آیاتونو راغلی موږ ته ربنا ویلو دی مومنانو ایزم ربا افرغ را نازل کی علینا پمغه باندې صبرن صبر وتوفنا مسلمین او وفات کی موږ مسلمانان وقال الملو سرداران من قوم فرعون قوم فرعون اتذر موسی آیا پریګدت اے فرعون موسی علیہ السلام وقومه وقوم لیفسدوا فی الارض دې د پارشروانیو کی پزمک کی فساد کی پزمک کی ويذرکا او پریدی دا موسی علیہ السلام تا و الہتک او استاغ معبودان لرا استاغ خدایان لرا یا ويذرک پریدی دا موسی علیہ السلام تا و الہتک یو قرت پدی کی دا و الہتک او عبادت ستا تی پریخه استا عبادت تی پریخه قال ویلو فرعون سنقتل ابناءهم زرد چې قتل بکو مونږه ابناءهم زامن ندوی ونستحی نساءهم جندای و پریدو نساءهم اغا زنان د دوی لونه د دوی وانا فوقهم قاهرون یقینا مونږ د پاسره دوی یو غالب او زور اور قال موسی ویلو موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم تا استعینوا بالله امداد غړی د الله نو وسبرو صبر وکي ان الارض لله بشک از مکد الله یورثها پمیراث ور کوي دیتا مې شاو هغه چاله چې خوشی من عباده د خپل بندگانو نا والعاقبۃ للمتقین او اخیری د خیر او د خوشاله انجام د پاره د پرزګارانو ده قالوا نویلو دی مومنانو اوذینا مونت تکلیف را رسول شو من قبل ان تاتینا مخی درات لوستانا مونگتا ومن بعد ما جیتنا او پس داغنا چه تراغل مونگتا قال ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام وسا ربکم دیر زرد چه رب ستاسو ان یحلک عدوکم حلاک بکی دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الارض او جان نشین بو گرزئی نائبان بو گرزئی تاسو فی الارض پزمکد مصر کی فینظرن اللہ گوری کیف تعملون جتاسو بسنگ عمل کوئی ولقد اخذنا اللہ وی بیشک نیولیو منگ آل فرعون قوم فرعون بالسنین پکہت نسرا ونقص من الثمرات پکمی سرد میونا لعلهم یذکرون دید پارا چی دی نصیحت قبول کی
فاذا جاءتهم الحسنه کله چې برال دوی ته خوشحالي صحت به ملاو شو یا وکال بادو قالو نو ویل بدوی لنا هذه د موږ د پاره ده موږ د دې مستحق یو وان تصبهم سیئه او کو برسید دایت سیئه س تکلیف یطیروا بموسی نسیرواله به غنلو د موسی علی السلام و من معه او دا چا چې دی موسی علی السلام سره مرګریو الا خبردار انما طائرهم اغس پیرواله د دوی عند الله د الله د طرف نه ده ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دوی نه پوهیږي نه وقالو او ویلو دوی مهما تاتنا به هر غس مهما تاتنا به هر غس چروړې تمونتا چراتل کې تمونتا به چتراتل کې منتبه پاغه باندې من آیتن سمجزه او د نشانینا لتسحرنا دې پار چت جادو کی په مونږ باندې به په سبب د دې معجزه فما نحنو لک بمؤمنین نو مونږ نیو پتا باندې مان وروډن کی استاد خبره تصدیق نکو فارسلنا علیهم الطوفان الله را لګلو مونږ په دی باندې طوفان فارسلنا علیهم الطوفان را لګلو مونږ په دی باندې طوفان والجراد وملخان والقمل اوسپگی والضفادع او چندخان والدماوینی آیات مفصلات دا نشانی سرګند فاستكبرون دی تکبر کړو وکانو قوم مجرمین او دیو قوم مجرم ولما وقار کلشی واقع بشورا نازل بشو علیہم الرجزو پدوی بان عذاب قالو نویل بدوی یا موسی دولنا اے موسی علیہ السلام دعا غاړه موږ پار ربک در خپلنا بما عهد عندك فسبب د هغه چې وعده کړی د انک تاسرا لئن کشفت عن الرجزا کچل لری کو تازمون د عذاب دعا دی او تا عذاب لری شو لنؤمنن لک نخام خامستا په خبر باندې به یقینو کو ایمان ور باندې راړو ولنرسلن معك وخام خاپریک بدومغه تاسر بنی اسرائیل فلما ارکل کشفنا چلری بکم غانهم الرجل دین عذاب الى اجل تریو نیټی پوری هم بالغوه چې دای باغ نیټی تر رسیدل او رسیدې وشول اذا هم ينكسون نو ناسا پی بودای دیوا دل رمات انکی غواده به ماتکا فانتقمنا منهم الله وینو بدلم یغست و منهم ددوینا فاغرقناهم نغر کړي میو دای ډوب کړي میو دای فلیم په دریاب کې بانهم پدی سبب باندې چې دوی کذبوا بیااتنا دای بدرغ جن غړل آیاتنا زمونږه وکانو عنها غافلین او دای دیننا خبره واورثنا القوم الذين فمیراث کی مور کړو قوم ها کسانو ته کانو چوغی یستضعفونا چې کمزوري غنل شول مشارق الارض په مشرقونو د زمکه کې او مغاربها او په مغربونو د دې کې دایله په میراث ور کړو التی حغزمک بارکنا فیها چې موږ برکت چولې پای کې وتمت کلمت ربک الحسنا وتمت پورا شوا کلمت ربک وعده درفستال حسنا خیستا علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې بما صبروا په سبب داغه چې دای صبر کړو ودمرنا هلاک کړو موږ ما هغه کان چو یسنو فرعون چې جوړول و فرعون د چې پزمکه د مصر کې کوم عمارتونه او محلات جوړ کړو او هلاک کړ ودمرنا هلاک کړو موږ ما کان چو یسنو چې جوړول و فرعون وقومه وقوم دد وما كانوا يعرشون او هغه چودای سپرونه جوړون کی د باغونو لپاره سپرونه د باغونو لپاره جوړ کړو هغه سم الله وی هلاک او تباہ کړ وجاوزنا الله وی پوری استری موږ به بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل په دریاب باندې وجاوزنا پوری استری موږ به بنی اسرائیل البحر په دریاب فاتا ولا قوم نو دای راغلی په یو قوم باندې یا کفونا چې عبادتونه کول
یا کفون همیشواله کولو په عبادت باندې علی اسنامن د ثبوتانو لهم چې د دوی لپاره صدرگاہونو داغه په عبادت مداومت او همیشواله کولو. قالوا نویلو دی بنی اسرائیل یا موسی اے موسی علیہ السلام اجعل لنا الہن مقرر کمون پاره یو معبود یو مددگار کما لهم الها لک څنګه دوی د پاره مددگاران دي. قال ویلی موسی علیہ السلام انکم قوم تجهلون یقینا تاسو یو قوم یې نا پوها. ان هؤلاء یقینا دا کسان متبر ما هم فیه هلاک او تباہ ده هغه چې دی پاغي کې دای چې په کم دین کې دا خو تباہ او هلاک ده. ان هؤلاء یقینا دا کسان متبرن هلاک او تباہ ده ما هغه دین هم فیه چې دی پاغي کې وباطل ما كانوا يعملون او باطل او برباد ده هغه چې دی کوم عمل کوي. قال ویلی موسی علیہ السلام اغیر الله یا غیر د الله نابغیکم زولتم تاسو ته الہن بل خدای او بل معبود بل مددگار وهو فضلکم او هغه غره کړی تاسو غرواله در کړی تاسو لال العالمین په مخلوقات او د خپل زمانه باندې. واذن جناکم من آل فرعون رایات کې هغه وخت خلاصې مې در کړو تاسو من آل فرعون د قوم د فرعون یسومونکم چې رسول به تاسو تسو العذاب بدعذاب یقتلون ابناکم قتلول بیزامن تاسو استحیون نساکم ژوندۍ به پر خودی لونستاسو وفي ذالکم او پدې نجات درکولو کې تاسو له بلاء انعام او احسانو من ربکم تاسو رب د طرف عظیم ډیر لوی. ووعدنا وعد کړو موږ موسی علیہ السلام سره 30 لیلتن د دیر ششپو واتممناها پورا کړی موږ د رب عشرن پلس سرا فتم میقات ربه نو پورا شوی واغه نیټه معلومه د موسی علی السلام د خپل رب سرا 40 لیلتن سلویخ شپې فتم میقات ربه پورا شوی هغه وخت مقرر د موسی علی السلام د خپل رب سرا 40 لیلتن سلویخ شپې. وقال موسی ویلی موسی علی السلام لاخیه خپل رورتا هارون علیہ السلام اخلفنی فی قومی شخلیفہ زمانہ زما پا قوم کی اخلفنی شخلیفہ زمانہ فی قومی پا دی قوم زما کی واصلح او دی اصلاح کوشش کوا ولا تتبع سبیل المفسدین او مروانیگا دلار د مفسدانو پسی. ولما هرکل جاء موسی چراغ موسی علیہ السلام لمیقاتنا د پار دا نیټه مقرری زمونگا وکلمه ربه او خبرې کړې دا سره رب داغ. قال ویلی موسی علیہ السلام رب زما رب ارنی ما تزانو خیا انظر الیک چې زو ګورم تا تا شوق پیدا شو. قال رب العالمین ورته ویلی لن ترانی چرم ما په دنیا کې لیدې نشي ولکن انظر الی الجبل لیکن وګور دې غرتا فین استقر مکانه کچره دې باقی پاتې شو مکانه پر خپل زبانه فسوف ترانی زرد چتب ماوینی. فلما کل تجلا ربه چې تجلی سرګند کړو رب موسی علیہ السلام للجبل دی غرتا جعله دکا نو ګرځول دی غر لرحموار د زمکه سرا دکا هموار د زمکه سرا پزمکه کی ورخخ کو. وخر موسی صاعقا او پریوته موسی علیہ السلام بے خدا او بے ہوشا. وخر موسی صاعقا او پریوته حضرت موسی علیہ السلام بے ہوشا. فلما فاق کل چرا په ہوش شو قال ویلی موسی علیہ السلام سبحانک اللہ پاکی تعالی را تبت الیک ز توبه با سمتا توانا اول المؤمنین او زم اول د مؤمناننا. قال ویلی رب العالمین یا موسی اے موسی علیہ السلام انی استفیتک بے شک چې ما غره کړه تعالی الناس په خلق باندې برسالاتی په سبب د رسولو د پیغاماتو زما خلق لا و بکلامی او په سبب د خبرو کولو زما د تاثرا فخذ ما ته تو کا نونی صحابه چې ما در کو تا تا فخذ نونی سماعت تو کا چې درکړي مې تا تا وکم من الشاکرین
او شد شکر گزارنا وكتبنا له في الالواح او لیکلو منگا اغل فی الالواح پتختو د تورات شریف کې من کل شیء د هر یو شی د دیننا هر یو خبره ضروري د دین په دې کې لیکلې و موعظه نصیحت و تفصیلا لكل شیء او وضاحت د هر یو شی د دین فخذها نونی صدا بقوه فمضبوط والی سرا وامر قومک او حکم دیو که قوم خپلتا یاخذو باحسنها چې غیم انسی هغه ډېرې خیسته طریقې د دې کتاب سوریکم دار الفاسقین زرد چوبخم تاسو لا کور د فاسقانو د نافرمانو چې فرعونیان دي هغه مصر دی دا بستاسو قبضه کراولم یا دار الفاسقین مراد جهنم دی سوریکم زرد چوبخم تاسو ته دار الفاسقین هغه کور د فاسقانو د نافرمانو چې جهنم نه تاسو به وګورئ دغه حال سأصرف الله عزرد جواب اړوم ځان آیاتی د فهم د خپل آیاتونو نا د پوی د خپل آیاتونو نا الذين ها کسان يتکبرون فی الارض چې غیلوی کوي پزمکه کې بغیر الحق فنا جایز طریقې سره و ان يروا كل آیه کچریوی نی دای هر یو نشانه هر یو دلیل لا یؤمنو بها ایمان نراړي پاغي و ان يروا سبیل الرشد کچریوی نی دای لار د هدایت لا يتخذوه سبیلا نو دین نسی غیلر لار و ان يروا سبیل الغی او کو ګوري دای لار د گمراهی يتخذوه سبیلا نو نسی دای غیلر لار ذالک دا بینم په دې سبب کذبوا بیااتنا چې دای د درو نسبت کړو زموږ آیاتونو ته وکانو عنها غافلین او دای د دین نه خبره والذین ها کسان کذبوا بیااتنا چې غي درو جن کوي زموږ آیاتونه د دروغو نسبتونه کوي زموږ آیاتونو ته ولقاء الاخرته او ملاقات درزه د اخرت ته حبطت اعمالهم برباد دی عملونه د دوی حل یجزونا سزا نشي ورکول دوی ته الا ما كانوا يعملون مگر هغه چې دوی کوم عمل کوونکی واتخذ قوم موسی او جوړ کړو قوم د موسی علی السلام من بعده پس د طلوع د موسی علی السلام نه کوه تور تا من حلیهم دا غاز وراتو د کالو خپلنا عجلن یوسخه جسدن جسدار له خوار چې دل را وازو پشان د غوابان نی له خوار دل را وازو پشان د आवाज د غوا علم يرو الله وی دی ګورینا انه یقینن داس خیش دی لا یکلمهم دای سره خبرې نشي کوله ولا يهديهم سبيلا او نخودل شي دی تلارا اتخذوه دینولو داس خې په خدای توب وکانو ظالمین او دی ظالمان مشرکانو ولما سقط فی ایدیهم یا همانا د علماء دا کوي ولما سقط فی ایدیهم ارکل چې خپېمان تیار اغلی و پدوی کې خپېمان شول چې دامغه سوکل یا ولما سقط فی ایدیهم ارکل چې ورزول شو غسخه فی ایدیهم د دوی په مخ کې موسی علی السلام هغه اوسوزول او غیره د مخ کې ورزول ولما سقط ارکل چې ورزول شو غسخه فی ایدیهم د دوی په مخ کې ورأو انهم قد ضلوا او دیو قتل چې یقینا دی خو خامخا گمراهانو قالوا نویلو دی لئن لم يرحمنا ربنا کچره رحم انکو په مونږ باندې رب زمونږه او یغفر لنا او بخنه انکو مونږ ته لنکونن من الخاسرین نو خامخا شو مونږ د تاوانیانو نا مونږ تاوانی شو ولما رجع موسی هر کله چې واپس راغ موسی علیہ السلام د کوه تور نه لا قومي خپل قوم ته غضبان اسفا غصو اسفا او غمجنو غضبانا یعنی د غصې نه ډکو ډېر غصو اسفا او غمجنو قال ویلو حضرت موسی علیہ السلام بئسما بد هغه کار خلفتمونی چې کړه دې تاسو غیلر من بعدی زمانہ رستو لا خلفتمونی په معنا د فعلتم له تفسیر روح المانی کی معنا کوي بیس ما خلفتمونی من بعدی بیس ما فعلتم
بعد غیبوبتی. نمانے سے شو قال ویلو موسی علیہ السلام بے سما بد دے حقار خلفتمونی چکڑے تاسو غا من بعدی زمان رستو عاجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار کړی دا د حکم او د فیصله د خپل ربنا والقل الواح او کی خود هغه تختی د تورات شریف واخذا وینو براس اخیه سر د خپل رور یجره اله چراغ کو ځان طرف تا قال ویلو هارون علیہ السلام قال ابن امه ویلو هارون علیہ السلام از ید مور زما ان القوم استضعفوني بشکد قوم ز کمزور غنلهم وکادو یقتلوننی نزدی و چیزی قتل کړي فلا تشمت بی الاعداء مخشاله و پما باندې دا دشمنان دین ولا تجعلنی مگر ذو ما مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نا ما ورته بیان کړو ما منی کړو. قال ویلی موسی علیہ السلام رب اغفر لی اے زما رب بخنو کی ما تولی اخی اورور زماتا وادخلنا فی رحمتک او وردنک من پخپل مہربانی کی وانت ارحم الراحمین او تی ډیر بهتر درهم کوونکو نا. ان الذين الله بشکا کسان اتخذوا العجل چنی ولې اوس خې په خدای تو سینالهم زرد چوبر سیږي دویتا غضب من ربهم غضب د طرف درف د دوی نو ذلت او رسوائی او ذلت او شرمندگی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې. وکذالک دارنګ نجزل المفترین سزا ورکو مونږال مفترین دروغ جوړونکو ته سوکم چې دروغ په دین کې جوړای تغه شان سزا ورکو چې دنیا کې به ذلیل کو. والذین ها کسان عملوا السیئات چملون کینا کارا ثم تابوا من بعدها او بیا توبه وست پس د دینوا منو ایمان راړو ان ربک بشکر افستا من بعدها پس دا غینا لغفور الرحیم خام خاد بخون کې او مهربان. ولما سکت موسی الغضب هر کله چې پارام شو د موسی علی السلام نو غصه کلا رشوا ولما سکتار کله چې کلا رشوا عموت والغضب د موسی علی السلام نو غصه اخذ الالواح راغستی وی تحت تورات شریف وفي نسختها پيولک لشوی داغه کې هدن هدایتو ورحمت او رحمتو للذین دا کسانو د پارهم لربهم يرهبون چې غید خپل رب نه يرکای او د رب د وجنا گناهونه پریخي. واختار موسی ورکړو موسی علی السلام قوم او د قوم خپلنا 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا د پار داغه نیټه مقرر زمونږه یا هغه وادي مقرر زمونږه. فلما اخذتهم الرجفه ورکل چنیولی دی زلزله قال ویلی موسی علیہ السلام رب اعظم ربا لو شئت کچرستا خو خشوي اهلكتهم من قبل نو هلاك کړه بدی وی دوی من قبل د دین مخکی و ایا او خاص مالرا اتهلكنا آیا هلاکه تمغه بما فعل السفهاء منا په سبب داغه چې کوي به وقفان زمونږنا بما په سبب دای فعل السفهاء چې کړي دی غبي وقفان منا زمونږنا ان هی الا فتنتک ند دا مگر ازمائش و امتحان نستا تو دلو بها من تشاو بیلاری کے پدی بانی چال چی خوشی و تهدی من تشا او لار سمے چال چی خوشی انت ولینا تے مددگار و دوست زمونگا فاغفر لنا نبخنو کی منگتا ورحمنا ورحم را بانیو کی وانت خیر الغافرین او تی ډیر بهتر د بخون کنا. وکتب لنا اولی کی موږ د پاره فی هذه الدنیا په دې ژوند دنیا کې حسنتن یعنی حیات طیبه یا حسنتن توفیق د نیکی توفیق للطاعه. وکتب لنا اولی کی موږ د پاره فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنتن حسنتن توفیق د نیکی یعنی د نیکی توفیق الله مونږ ترا کې وفي الاخرته او په اخرت کې مونږ ته حسنا بدل د نیکی را کې. ان هدنا الیک بیشک مونږ توبه کړې ده تا ته مو توبه استدا. ان هدنا الیک یقینا مونږ توبه استدا تا
قال ویلو رب العالمین عذاب یذاب زما اصیب به وبرسم پدی عذاب سرمنا چاہتا شاو چ خوشی زما ورحمتی وسعت کل شین او رحمت زما فراخ دے ہر یو شتا فساکتبها په دنیا کې فراخ دے ورحمتی رحمت زما په دنیا کې وسعت کل شین فراخ دے ہر یو شتا فساکتبها زرد چوبلی کم دا رحمت للذین دعا کسانو پار یتقون چی غیزان دا شرک نبچ کئی ویوتون الزکاة ور کئی زکاة والذین ها کسان هم بی آیاتنا یومنون چی اغوی زمون پا آیاتنو باندی مان راڑی الذین ها کسان یتبعون الرسول چی روانیگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے النبی چغد اللہ نبی دے الامی چی امی دے الامی چی امی دے امی دا بلچا پا حق کی صفت خونشی کی دے خدا اللہ دا نبی پا حق کی صفت الذین الذی حغا رسول و نبی و امی یجدونہو چی دای ممی صفات داغ مکتوبا لکلی شوی عندهم د دوی صرف التورات والانجیل په تورات شریف او په انجیل شریف کې دا پیغمبر یا مرهم حکم کوي دوی ته بالمعروف د نیکو کارونو وینهاهم من کوي دوی عن المنکر د نارواو کارونو نا ويحل لهم الطيبات او حلالوی دا پیغمبر دوی پارا پاک سیزنا دا اللہ دا حکم مطابق ويحرم عليهم الخبائث او حرامی پدی بانی گند سیزنا ويدعو عنهم اسرهم او لری کئی دوینا اسرهم غدران بوجون دوی دران حکمون دوی ويدعو لری کئی کی دی عنهم د دین اسرهم غدران بوجون دوی والاغلال التي توقنها نو توقن مراغ سخت سزاګانی والاغلال التي وغ سخت سزاګانی كانت عليهم چې وی پدوی باندې والاغلال اغلال غ توق لوي چې سټ کې به ولا چول نو غ سخت سزاګانو نه تعبیر کو پاغلال سرا والاغلال التي وغ سخت سزاګانی كانت عليهم چې وی پدوی باندې فالذین ها کسان آمنوا به چې ایمان وروړي د هغه پیغمبر باندې وعزروه او عزت او احترام کوي د پیغمبر ونصروه امداد کوي واتبعوا او روان شوی دی د النور الذی درنا کتاب هغه پسې انزل ماهو چرا نازل کړي شوی دی پیغمبر سره اولئک هم المفلحون نو دا کسان هم دوی دی کامیاب قلوا یا ایها الناس خلقو انی رسول الله الیکم جميعا بیشک ازم پیغمبر د الله تاسو ته جميعا ټولو ته الذي دهغ الله د طرف نه رسول له ملک السماوات والارض چې په اختیار داغه کې بادشاہی د اسمانونو د زمکه دا لا اله نشتره بل مددگار الا هو سوار دی الله نا یحیی د الله جون کول کوي و یمیت او کول کوي فآمنوا بالله ورسوله ایمان راړی په الله او پر رسول الله النبی چې دا الله نبی دی الامی چې امی دی پاک باز دی الذي هغه پیغمبر یؤمن بالله چې ایمان راړی په الله باندې او کلماته او په حکمونو د الله باندې واتبعوه تابعداریو کوي د پیغمبر لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو لارو مومئ ومن قوم موسی امه د قوم د موسی علی السلام نه یو ډلوا یهدون بالحق چلاوی بیان کوي د حق یهدون بالحق بیان کوي خلق له د حق وبه یعدلون او په دې حق باندې دی فیصله کوي په دې حق فیصله کوي وقطعناهم تقسیم کړیو مونږ دوی اسنته عشرتا دولس اسباطا خاندانونا وقطعناهم اسنته عشرتا اسباطا او تقسیم کړیو مونږ دوی دولس خاندانونا او ما ډلې ډلې
واوحینا وحی کړو موږ لا موسی علیہ السلام ته اذ استسقاه قومه کله چې وبغختوی داغنه قوم دد نو موږ ورته ویلو اری در وهب عصاک الحجر پامساخ خلی باندې دا کانه فم بجست مروان شو منه د دینه سنتا عشرت عینا دولس چینی قد علم كل ناس بیشک پیجندلی ټولو ډلو ټولو خلق مشربهم زید وبوس کلو وذللنا عليهم الغمام سوره می ګرځول او پدوی باندې وریز وانزلنا عليهم المن علی گلوب می پدوی باندې تورن جبین وصلوا مړزان اور تم ویلو کلو خری من طیبات ما د پاکو هغنا رزقناکم چې رزق می درکړه تاسو ته وما ظلمونا دای زیات او ظلم نو کړه پمونګه ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دای په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی یا ما ظلمونا مان د مخ کی تیروا وما ظلمونا الله ای زمونږه سکمنو کړه ولکن كانوا لیکن دای انفسهم یظلمون خپل ځانونو سره ظلم کوونکی واذ قيل لهم کله چې ویل شو دویتا اسكنوا هذه القريه وسیږي پدې کلی کې کلی مراد بیت المقدس وکلوا خری من هذین حيث شئتم کم دې چې مخخشي وقولوا حتوه وای ا کلمه معفی یعنی مسالتنا حتوه سوال زمونږ دالې چې زمونږ ګناهونه معاف کړي وادخلوا الباب وردن شي دروازې د بیت المقدس ته سجدن پدا سے حال کې چې تاسو الله له سجده کوونکی نغفر لكم خطيئاتكم معاف بکو تاسو له گناهونه تاسو سنزيد المحسنين او زرد چې زیات بکو اجر د احسان کوونکو فبدل الذين ظلموا بدل کړي وها کسانو چې ظالمانو منهم د دین قولا وینا غیر الذي غیر د هغه نقیل لهم چې ویل شو ودویتا فارسلنا علیہم نور علیگلو مونگ پا دیوانے رجزم من السماء سخ عذاب دبر طرفنا بما کانو یظلمون پا دے سبب چودی ظلم کا ان کی واسألهم تپوسو قد دی بن اسرائیلنا عن القریت اللتی پبارد کلی حاغ کی کانت حاضرت البحر چو پغارد دریاب بانی حاضرت البحر پغارد دریاب اذ یادون فی السبتے کله چې ودای زیاته کولو پاغ رز دافتی کی از تاتیهم کله چې راتل بدوی ته هیتانهم میان دوی یوم سبتهم پاغ رز دافتی دوی شرعا خکارا و یوم لا یثبتون په کمر چې دافتی رز بنوا د خالی رز بنوا لا تاتیهم نو نبرات للا میان دوی تا کذالک الله ادارنګ نبلوهم مونږ امتحان کولو په دوی باندې ازمائش مغصد دوی بما کانو یفسقون پاغ سبب چودی نافرمان و اذ قالت امتن یاد کا وحش ویلی وی ڈلی منهم ددوینا لم تعذونا اولی نصیحت کوي تاسو قومن یو داس قوم تا اللهم مهلكهم چې الله هلاکون کې دوی لرا الله به هلاک او معذبهم یا عذاب ور کې دوی عذابن شدیدن عذاب سخت قالوا ویلو دی مومنانو معذرتن الى ربکم د پارا د حضور پیش کولو الى ربکم رفتا ستا دا دعوت او بیان ندی وجنکو چې الله له حضور پیش کو ور ندی خو منی سمنا قالوا معذرتن الى ربکم ویلو دی معذرتن الى ربکم د پارا د حضور پیش کولو رفتا ستا ولعلهم یتقون او دې د پارا چې ځان بچ کی اگر جو عالم نے چا تپوس کرو جا تاسو د خزي د حکومت او د حکمرانیو له خلاف کوي تاسو خبره خو څوک منی نه ناغوی بس یو زر د الله دربار کې پیش کو دویم دار چې دا خبره زموږ د رد بور سره تاریخ کې راشي رستو خلق وې داسې یو دور چې پای کې د خزي حکومت یو بي دینه خزوا لیکن هغه دور کې علما او د هغه د حکمرانۍ نه انکار کړو دا ټول خبره په تاریخ کې راشي او کچری داسې نی د خزي حکمرانی پر ملک تیر شي او آینده نسل راشي نو په تاریخ کې ور سره دانی وي علماء او پاغه انکار نو کړي لکه قران موږ تاسو له ذکر کوي د فرعون سور کال حکومت موسی علی السلام غرض او داغه مقابله ور سره ذکر کړي دارنګ نمرود څومره ظلم زیاته کولو
د هر نبی په دور کې څومره ظالمان حکمرانانو نو کدا غي ظلم الله ذکر کړي نو ور سره د انبیاء او تاریخ هم ذکر کړي نو د چا په خپل کار کې یا نکیده بلګیای ځکه مؤمنانو ویلو قالو معذرتن الی ربکم وی د پارا د عذر پیش کولو رب تاسو ته ولعلهم یتقون او دې د پارا چې دای ځان بچو ساتي فلما نسو هر کله چې دای هیر کړو ما غس ذکرو به چې نصیحت ور کړو شو دوی له پاغه باندې انجین الذین نمغ نجات ور کړو ها کسانو ته ينهونا نسوء چې غیب خلق من کول د بدو کارونو نا واخذنا الذين ونولوا منها كسان ظلموا چې ظالمانو بعذاب بئس فعذاب سخسرا بما كانوا يفسقون پدې سبب چې دوی نافرمان فلما تو عمانه عنه هر کله چې دوی نافرمانی کړو دا سن چې دوی منکړي شو دا غینا قلنا نو ویلو موږ لهم دي تکونو شی قردتن شادوغان خاسئین ذلیل او رسوا یا خاسئین چې کور کولې شي او لري کولې شي خاسئین یادا معنا وا ازلا ذلیل او رسوا ان خاسئین چې شلل شي کور کولې شي و اذ تعذن ربک کله چې خبردارې ورکړې او ربستا تعذن په معنا د اعلم خبردارې ورکړې او ربستا یا تعذن په معنا د قال ده وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ کله چې ویلو ستارب لا يبعثن عليهم چې خام کر ریب پر يهوديانو باندې لا يوم القيامت رضی د قیامت پوری من ها سو کې سومم سو العذاب چې رسیب دوی ته عذاب ان ربک بشکر افستال سریع العقاب خام خادر زر عذاب والده وانه لغفور الرحیم او یقینا د الله خامخاله ډېر بخون کې مهربان وقطعناهم ټوکړي ټوکړي کړي تقسیم کړي مونږ دوی فل ارض پزما کې ومما ډلې ډلې وقطعناهم تقسیم کړي مونږ دوی فل ارض پزما کې ومما ډلې ډلې منهم الصالحون بعض د دینو نیکان ومنهم دون ذلك او بعض د دینو علاوه د دینا وبلوناهم بالحسنات امتحان اغسطه مونږ دوی بالحسنات په خوشالو باندې والسیئات او په تکلیفونو باندې لعلهم يرجعون دې لپاره چې دوی واپس شي د خپل بی دینینا فخلف من بعدهم خلف فخلف راغلو من بعدهم رسول دین خلف ناکار خلق ورثل کتابا چې په میراث اغسطه کتاب د الله یاخذون عرض هذا الادنى یاخذون دای اخلی عرض هذا الادنى اغه سامان د دې ذلیل ژوندون الادنى چې ډېر ذلیل ژوندون دی یاخذون اخلی دای عرض هذا الادنى اغه سامان د دې ذلیل ژوندون ويقولون وایدی سيغفر لنا زرد چې بخنه بو شي مونږ ته الله غفور الرحیم نه کتاب د الله خرف کې پیسې والی وي زرد چې الله به بخنو کی وَإِيَاتِهِمْ كَچَرِ رَاشِدُ تَعْرَضٌ سامان مثلو پمثل لري يَأْخُذُوهُ نَدَيْوَالِ غِلَرَا أَلَمْ يُؤْخَذْ آیا نو اغستل شي علیہم پدویبانی میثاق الكتاب مضبوط وعده په کتاب د الله کې الله یقول دا چې نبوای دی الله په الله باندې الا الحق مگر حق خبره ودرسو دی لستلو ما صفی چې په دې کتاب کې والدار الاخرت او کور د اخرت خیر بهتر دی للذین لا کسانو لپاره یتقون چې غید الله نه یریږي افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلي والذین ها کسان یمسکون بالکتاب چې منګول لګی د الله په کتاب باندې تحریف پکې نه کوي پټای نه او دا د خراس کار د لپاره یو ذریعہ نه جوړي واقام الصلاة او پابندی کوي په مزبانی ان الله بیشک موږ چیو لا نضيع اجر المصلحين نبر بعدو اجر د اصلاح کوونکو واذ نتقنا الجبل یاد کا وخت را پور تکړو موږ غر فوقهم د پاسه د دوی کانه تابعدنی چې دا غر ذلت وریز
انه تابوی چې دا غر ذلت ور یزدا او سور دې وظنوا او د دې دا یقین راغلو انه چې یقینا دا غر واقع بهم را پریوتن کې په دوی باندې نو دا وخت ورته مونږ ویلو خذونی سیماواتناکم چې درکړې مینه تاسو ته بقوتن په مضبوط والی سره زمالا کتاب د عمل پنیت پلاسو کې راواله وذکروا رایات کئی یعنی درس و تدریس کئی ما دا صفی چپدی کتاب کی لعلکم تتقون دا دید پارا چه تاسو پرزگاران جوڑ شئی و اذا خذ ربک یاد کاغ وقت آخذ پمانا دا اخرج علماء وغستے و اذا خذ ربک یاد کاغ وقت چه رئیستی استا رب من بنی آدم تا اولاد دا آدم علیہ السلام من ظهورهم د شاگانو د دوی ذریتهم اولاد د دوی واشهدهم گواهان کړیو دی علی انفسهم تخپل ځانونو باندې رب العالمین ورته ویلو الستو بربکم آیا زستا سربنیم قالوا ویلو دی تمام انسانانو بلا ولنا تزم غرب شهدنا گواہی کو مونږه شهدنا الله وی گواہی کوم ان تقولوا ان تقولوا دا چون وای تاسو یوم القیامت پرز قیامت بانی انا كنا عن هذا غافلین یقینا موږ د دین نه خبره الله ما د دی وادي یاد دهانی درکا او تقولوا یادا چ تاسو نو وای انما اشرک اباؤنا بیشک شرک کړو زموږ مشرانو من قبل مخکنا وکنا من ذریه اولاد من بعدهم رسل دینا افتهلكنا آیا ہلاکیت منگا بما فعل المبتلون پاسبانی چکلو وغیل باطل پرستو وکذالک اللہ ادارنگی نفصل الآیات واضح طریقے سر بیانو آیاتون ولعلہم یرجعون او دید پارچ دی بی دینین رو گردی اور آپشی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي قُلُوا لَپَدْوِبَانِ خبر ده حق عالم آتیناہو آیاتنا چی ورکڑو منگا دتا آیاتنا علم دخپلو آیاتنو فانسلخ منها پس دیوتو داغینا فانسلخ منها دیوتو دا آیاتنونا فاتباہو الشیطانو نور پسیشو دا پس شیطان فکان من الغاوین نشو دا گمراہانونا ولو شیناک زمونگا خوخشوے ولو شیناک زمونگا خوخشوے لرفعناہو نو خامخا پور تکڑے بوے مونگا دل ربها پا دغی آیاتنو سرا او دیو موغا منازلو دا ابرارو دا نیکانو عالمانو ترسولے لرفعناہو خامخا مونگا بدے پور تکڑے بها پا دغی آیاتنو باندی ولیکنہو لیکن دا عالم چو اخلد الالارضوی دا میلان کڑو دنیا تا دنیا خوخکا واتبع هواهو دے روانشو دا خواہش قل پسی فمثلوه نو مثال لدا سے عالم چاگه دین پریزی و دنیا پس روانش دین پٹ کی و دنیا غرق کی فمثلوه اللہ وی مثال لدا سے عالم کمثل الکلب فمثل لسپیے ان تحمل علیہ یا خدا مانو ان تحمل علیہ کبار روڑی پدباندی یلحس نو د جبر استے و حس حس کئی یعنی د سپی په بدن کې ګرمي ده هر حال کې د سیلی جوجب رئیستی د ان تحمل بعض علماء دا معنا کړي ان تحمل علیه کې چره بار وړي په دبانې یلحس نو جبر او باسی او حس حس کوي یا ان تحمل علیه دا معنا وا ان تحمل علیه کې چره ته حمله کې په دبانې یلحس نوم دے جبر و باسی او تترکو یلحس یا کپریزی دلر نوم دے جبر و باسی جبر و باسی او غاپی ذالک دا مثل القوم الذین مثال قوم ها کسانو دے کذبو بی آیاتنا چغی دروغ جنگنی آیاتنا زمونگا فقصص القصصوا پس بیان کا ودا بیان لعلهم يتفکرون ندید پارچ دی سوچ و فکر نکاروالی ساء مثلا للقوم الذین دیر بد مثال دا قوم ها کسانو
کذبوا بآیاتنا چغی دروغجن غنی آیاتنا زمونگا وانفسهم كانوا یظلمون او نفسونه دوی وی دی ظلم کونکی من یهد الله هغه څوک چې الله ول هدایت کی فول محتدین دے لار مندن کړي ومن یضلل واسو چې الله به لار کی فولای قوم الخاسرون نو دا کسان هم دي تاوانیان ولقد زرعنا بیشک الله وی پیدا کړی موږ پاره د جهنم کثیر من الجن والانس دور د پیرانو د بنی آدمنا لهم د دې لپاره قلوب زندي لا يفقهون بها چې نه پوهیږي بها پاغه سرا حق باندې نه پوهیږي ولهم اعین او دوی لسترګي لا يبصرون بها چې نه ګوري پاغه باندې حق ولهم اذان او دوی لرغه ګونې لا يسمعون بها چې دوی غوږ نه کیږي پاغه باندې حق تا اولائک کل انعام دا کسان پشان د زناور دي بل هم اضلوا بلکې ډېر خطا دي د زناورنا ډېر بیلاری دي اولائک هم الغافلون او دا کسان هم دي غافل او نا خبر د اخرتنا ولله الاسماء الحسنى خاص د الله لپاره د نومونو خاصه فدعوه بها نور بلای د الله په دې نومونو باندې وذر الذين افريق دای هغه کسان یلحدونا چغی کگلیچ کوي فی اسمائه پنمونو د الله کې یلحدونا کگلیچ کوي یا وذر الذين افريق دای هغه کسان یلحدونا چغی میلان کوي د حق نه باطل تھا فی اسمائه پنمونو د الله کې سيجزون ما كانوا يعملون زرد چې سزا ورکړي شي دوی ته دا چود عمل کوونکی وممن ودا چا خلقنا چې پیدا کړی موږ امتونه وډلرا یعنی پیدا کړی موږ سره پارا التویل ولقد زرعنا لجهنم وممن خلقنا یعنی للجنه او دا چا چې موږ پیدا کړی دي د جنت د پارا امتونه وډلرا يهدون بالحق چې بیان کوي خلق له حق وبه يعدلون او پخپلم په دیبانه فیصله کوي والذین هاکسان کذبوا بیااتنا چې دروغ نسبتونه کوي زموږ آیاتونو ته سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم معنا داوا رو برانی سو مونږ دی من حيث دا غزن لا يعلمون چې دیل باډو خبرم نیړو پتبم نی وَأُمْلِي لَهُمْ مهلت ورکم دیتا ان کیدی متین یقینا نیول زما ډیر سخوی کیدی اخذی ان کیدی یقینا نیول زما متین ډیر سخوی اولم یتفکروا آیا دای سوچ او فکر نه کړي ما بسواهبهم من جنہ چې نشته په مرګری دی دیوانه سلیونتو ان هو ان دغ الا نذیر مبین مگر ير ور کون کې سرغن اولم ينظروا آیا دای نګوري فی ملکوت السماوات په بادشاہی د اسمانونو کې ولر دیو د زمکه کې وما خلق الله من شيء اوا چې پیدا کړی دی الله من شيء ندي سيزونو نا وان عسى او پدې خبره باندې اي يكون قد اقتربا چې یقینا قد اقتربا اجلهم چې نږدې راغله د نیټه دی وان عسى او دا چې نږدې را اي يكون چې وی قد اقتربا اجلهم چې نږدې راغله د نیټه دی فبأي حديث فكما یو خبره باندې بعده پس د قران نه یومنون دی ایمان راړي من یضلل الله اسوک چلے بیلاری کی فلا هادی له نو نشتره سوک لار خودن کې دلا ويذرهم پریږدي دوی فی طغیانهم پسر کشید دوی کې یعمهون وی بدای حیران او پریشان یسالونک تپوس کای تانا ان ساعت په بار د قیامت کې ایان مرساها چې کله به قائم دل قیامت قل ورتوا انما علمها علم داغي عند ربي زما رب سره ده لا يجليها نبه کار کوي غیر له وقتها په وخت داغي کې الا هو مگر یو الله ثقلت في السماوات والارض
درنه خبره دا پاسمانو نوزمکو کې دا قیامت والا خبره ثقلت درنه خبره فی السماوات والارض پاسمانو نوزمکو کې لا تاتیکم الا بغتتن نبراز قیامت تاسو مگر ناصافی یسالونک تپوس کئی تانے محبوب کا انکا تبویگنی چت حفیون عنها خبردار و عالمی دی قیامت حفیون عنها یعنی عالم بها تبویگنی چت خبردار دا غینا قل ورتوا انما علمها بیشک علم دی قیامت عند اللہ دا اللہ سرده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر د خلقنا لا يعلمون پوهینا قل ورتوا لا املکو نیم مالک لنفسی د ځان لپاره نفعا د فائدې ولا ضرا او نه د ضرر د فقولو الا ما شاء الله مگر چې خو خشید الله ولو كنت کچروز اعلم الغیب چې په غیب پوی دی لستكثرت من الخير نو خامخا ډېر براج مکړوي ما ځان ته د فائدونا وما مسني السوء او مال باندې تکلیف نور رسېدلې ان انا ذنیم الا نذير مگر ير ور کون کېم وبشير زیر ور کون کېم لقوم يؤمنون دا قوم نه پاره چې ایمان راړي والذي الله غزات خلقكم چې پیدا کړی ای تاسو من نفس واحده نفس یونا وجعل منها زوجها او پیدا کړی د دې نفس نه زوجها بیبي د دې نفس لیسکن الیها دې پاره چې آرام حاصل کی له د دې سره فلما تغشاها هر کله چې هم بستریو کی داغه سره حملت نو حمل والی حملا خفیفا حمل سپک غنتی فمرت به نو همیشه پاتې شي په دې حمل باندې یا فمرت به ګرځي را ګرځي په دې حمل سره فمرت به یا دا معنا چې ګرځي را ګرځي به په حمل باندې یا فمرت به همیشه پاتې شي په دې باندې فلما اسقلت هر کله چې دا حمل درنشي دعوا الله ربهما رب لی دا دواړه چې رب دې دواړو او سوئی لینا تیتنا صالحن کچری را دی کوم منتنیک بچے روغ رمٹ بچے لنکونن من الشاکرین نو خامخاشو من شکر گزارونا فلما آتاهما هر کله چې ورکی الله دې دواړو ته صالحن نیک بچے روغ رمٹ بچے جعل له شرکاء نو ګرځي دا خدا او خاون دی الله لره ایصداران فيما آتاهما په هغه سکه چې الله ورکړي دي دواړو ته دا وای دا په ډېرو درگاهونو او په ډېرو باباګانو غوښته فتعال الله عما یشرکون وجد الله داسن چې ور سره کوم شریکان جوړي ایشرکون آیا دای شریکای د الله سره ما هغه څوک لا يخلق شیئا چې غنشي پیدا کولای شي وهم يخلقون او دای په خپل پیدا کړی شي ولا يستطيعون طاقت نلری دوی ولا يستطيعون لهم طاقت نلری لهم د دوی لپاره نصرن د امداد ولا انفسهم ينصرون او نه د ځانونو سره امداد کول شي وان تدعوهم الى الهدى وان تدعوهم یعنی کرابلی تاسو دابوتان الى الهدى د هدایت طرف ته مشرکانو لا يتبعوكم ندیس تاسو تابداری نه کوي سواء برابر خبر علیکم پتا سے مشرکانو ادعوتموهم کرابلی تاسو دوی د خپل حاجتونو لپاره ام انتم صامتون یا کوي تاسو چپ تاسو فریاد غي ناوري خبر ونه نشتا ان الذين بشکا کسان تدعون من دون الله چې تاسو را بلای سوا د الله نه عباد بندگان دي عاجز دي امثالکم تاسو غنته عباد بندگان دي عاجز دي امثالکم تاسو غنته فدعوهم نذير وی بلای فليستجيبوا لكم نقبل والدو کی تاسو د پارا ان کنتم صادقین کجری تاسو رښتینی الہم رجلن آیاد دوی د پاره خپیری يمشون بها چې دیزی پاغه باندې ام لهم ایدن یا اشتری دوی د پاره لاسونه یبتوشون بها چې دی رانی ول کوي پاغه باندې ام لهم اعین
آیا اشتد دوی د پارسترګي یبصرون بها چې دی لیدل کوي پاغه ام لهم اذانن آیا اشتد دوی د پار غوګونه يسمعون بها چې دی اوریدل کوي پاغه قولوا شرکاءکم ورتوا روب لید خپل صداران مو د خپل شریکان مو ثم کیدونی او بیا مال پارس چلول جوړ کوي فلا تنذرون نو مات چې انتظارونه کوي ان ولی الله الذی بیشک دوست زما الله غزاد ته نزل الكتاب چرا لګلې د کتاب او هو يتولى الصالحین او دا الله په دوستۍ سره نسینه کان والذین هاکسان تدون من دونه چتا سورا بلی الاود دی الله نا لا یستطيعون نصرکم اغی طاقت نشی لرلې تاسو د امداد دای طاقت تاسو سره د امداد نشتا ولا انفسهم ينصرون او نه خپل ځان سره غو امداد کولې شي وان تدوهم الى الهدى کرا بل دی هدایت طرف تلا اسمعوا نو غیستا سو دعا اورینا وتراهم غور بتدا معبودان د مشرکانو ينظرون الیک چې ګوري وتا تسترګي به ول جوړ کړي او هم لا يفسرون لیکن دی لیدل نشي کوله خذ العفو رونی سا عفو یعنی دا ځان لپاره عادت جوړ کا چې خلق معاف کوا خذ العفو یعنی رونی سا عفو یعنی خيو ګرځوا العفو معافی کول وامر بالعرف حکم کودنه کو دا خپل عادت جوړ کا وامر بالعرف حکم کودنه کو واعرض عن الجاهلین او مخواړه ودنا پوهانونا و اما ينزغنك كجرور سیتا تا من الشیطان نزغن شیطان نس وسوسه سوک جنگ کیتا دعوت پیش کو جنگ کیتا لوي ته کمزور خونه تم جنگ کو کنه ردا شیطانی وسوسه فاستعذ بالله پناهي غواړه په الله سره انه سميع عليم بیشک دا الله اوریدن کې او په هره ان الذين بشکا کسان اتقوا چید الله نه یریږي اذا مسهم کل چورسیږي دوی ته طائف من الشیطان وسوسه د شیطان طرفنا تذکروا نو دا الله حکم رایات شي چې ما ته خراب ویلی چې شیطان وسوسه کوي نو ته اعوذ بالله تذکروا رایات شي حکم د الله فاذا هم مبصرون نو ناسا پی دیلی دن کی وی زایونو د خطا لرا یا ناسا پی دیلی دن کی وی اغلارو د هدایت لرا و اخوانهم رونا د دې شیطانانو یمدونهم امداد کوي د دې سره د شیطانان فل غی په گمراه کولو کې ثم لا یقصرون بیا دای کمن کوي و اذا لم تاتهم بیااتن کله چرات لل انکی تدوی تبیاتن پس معجزه باندې د یو معجزه غواړي اے پیغمبر او تور تاغه معجزه پیش نکي قالوا نوایدا کافران لولاجتبیتها مان داوا اولی دی داد ځان نه جوړن کا لولا اختلقتها اولی دی ځان نه جوړن کا قل ورتوا انما اتبع بشک زروان ما لا سپسیوها الیا چی وحی کی دیشی مات من ربی زما رب طرفنا هذا بصائر من ربکم داد لدو کتاب دستاسو درب د طرفنا دادا عقل مندی کتاب دستاسو درب د طرفنا وهدن هدایت ته ورحمت لقوم یؤمنون او دا رحمت دا قوم نپاره چې ایمان راړي و اذا قرئ القرآن کله چلوسته شي قران حکیم فاستمعوا له الله وقکی دیتا وانفتوا او چفشی لعلکم ترحمون خامخا چې پتا سرحم شي لعل الله تر طرف نه وجوب د پاره یعنی قران چې لسته شي نو غوګل کېږي او چپ شي خامخا چې پتا سرحم شي واذکر ربک رایا د وخپل رب لره محبوب فی نفسک فضل خپل کې تضرعا فاجزای سر وخیفا او پیر یری سرا ودون الجهر من القول او خطا د جهر وینانا ودون الجهر من القول او خطا د جهر د وینانا بالغدو والآصال سحر و مازیگر ولا تکم من الغافلین مکیگر غافلاننا ان الذين بشکا کسان عند ربک چستا رب سرزی یعنی مراد تی فرشتی لا یستكبرون عن عبادته اغی تکبر نکی دا اللہ لبندگی رینا ویسبحونه پاکی بیانی اغلرا وله یسجدون
او دی غلر دی سجدی کونکی دیکھ سجدہ ہو گیا سجدہ ہو گئی چاہے اس کے لئے بس یسألونک عن الانفال تپوس کئیتان اے محبوب دا خلق پا بارد غنیمتنو کی قل الانفال ورتوای غنیمتنا للہ خاص دا اللہ دا پاردی والرسول و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا فاتقوا اللہ نو دا اللہ نو یری گئی و اصلحو او درس کئی ذات بینکم اغا حالات پخپل منز کی دا اصلاح دا اتفاق اتحاد کوشش کوئی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تابعداری کوي دا الله او پیغمبر دا الله ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان ها کسان دي اذا ذکر الله کله چرایات کړي شي الله رب العزت دا الله د توحید او دا الله د جنت او د جهنم او د عذابونو ذکر کول شي وجلت قلوبهم نو پیر شي زرون د دوی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او کله چلوستېشي پدی باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا زیاتې دوی لره ایمان وعلى ربهم يتوکلون او پر خپل باندې د توکل بروسا او اعتماد کوي الذين داها کسان دي یقیمون الصلاة چې دوی پابندي کوي په موږ ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه سنه چې موږ دوی ته رزق ورکړی ينفقون دی الله لاره کې لګوي اولئک دغه صفاتون والا هم المؤمنون حقا هم دوی دی مؤمنان پرشتیا لهم دوی لپاره درجات درجه وی عند ربهم پنځ درب دوی ومغفرة بخنوی ورزق کریم او رزق به عزتمن کما اخرجک ربک لکه څنګه چې رئیسته او تعالی ربستا من بیتک د کورستان اے محبوب بالحق د پاره د حق سرګندې دو وان فريقا یقینا یودل من المؤمنین د مؤمنان لکارهون خام خادل بد ګړون کیو په اعتبار د طبیعت دا بد ګړلې په اعتبار د طبیعت هر څله jihad لذي نو طبعا خبوج راضی کنا لیکن طبيعي بوج د ایمان سره منافی نه دیو جداب ور سره لګوي وان فريقا یقینا یودل من المؤمنین د مؤمناننا لکارهون خامخابت غنون کیو طبعا دا به حد جنگ حال الله ذکر کوي یجادلونک فی الحق دای جګړه کوي تاسو سره په حق کې بعد ما پس داینه تبین چې دا حق سرګن شوی دی کانما یساقون الی الموت تاب ویګنی چې دای راخ کې شل مرکتا وهم ينظرون او دای قتل واذ یعدکم الله کله چې وعده کړی و تاسو سره الله احدت طائفتین د یو د دوار ډلو دا قافله مو پکار دا او کله د دشمن قوت ماتوي انها یقینا دغلکم تاسو د فاردا وتودون تاسو خو غنل ان غیر ذات الشوکتی چې خاوند د غیر اصله تکون لکم شتا سو پارا تاسو چې قافله موږ د پارش اصل هم ور سره نشتا او تیار مال له وسوا ویلو ويريد الله الله اراده لا يحق الحق چې ثابت کی حق به کلماتي پخپل وادو باندې ويقطع او کټ کی پری کی دابر الکافرین جړد کافرو ليحق الحق دې د پارا چې ثابت او مضبوط شي حق ويبطل الباطل او ختم شي باطل باطل شي باطل یعنی ختم شي ولو کرہ المجرمون اگر کبد لگی دا په مجرمانو باندې استستغیثون ربکم کله چې فریاد کولو تاسو خپل رب ته فاستجاب لكم نستاسو فریاد قبول کړو او رب العالمین ویلو انی ممدکم بیشک از امداد کوم تاسو سره بالف من الملائکه پيو زرو سره د فرشتون مردفین چرازی بد یو بل پسې وما جعله الله نو مقرر کړ الله د امداد لره الا بشرا مگر زیر خوشخبری ولتطمئن به قلوبکم او دې د پاره چې اطمینان آرام حاصل شي په دې باندې زړه نستا سوتا
ومن نصر الا من عند الله ند مدد فتح او غلبا الا من عند الله مگر د طرف د الله نا غلبا او فتح د الله لاس کړه او د انسان طبیعت دار چې ډیر ویني له خوشاله او که کم وی نو بیا ول خفقان ملاوي ان الله بیشک الله عزیز غالب دے حکیم او حکمت والے اذ یغشیکم النعاس کله چې پټکړیو تاسو لرا الله پاغه جټې د خوب امنتن چې دا امنو منه دا الله د طرفنا وينزل علیکم را لګلو پتا سبانه من السماء د بر طرف نه مانوب او به باران رولې غلو لیطهرکم به دې د پاره چې پاک کی تاسو به په دې وبو باندې ويذهب عنکم موبوزی د تاسو نارز الشیطانی ان وسوسه د شیطان وليربط على قلوبکم او دې د پاره چې مضبوطوال راولي تاسو په زړونو باندې ويثبت به الاقدام او مضبوط کی پدې سره قدمونه ایه ربک کله چې حکم کړو استعرب ال الملائکه فرشتو تا ورته ویلو انی معکم یعنی مومنانو ته وایي معنا د دې سوا انی معکم یعنی قولوا انی معکم لا شی مومنانو ته وایي چې یقینا معکم زد تاسو سره معکم کدانه چې فرشتو لوي تاسو سره انی یقینا چې معکم یوهی ربک یاد کاغه وخت چې وਹੀ کړي او حکم کړو استعرب ال الملائکه فرشتو ته ویلاړ شی او ای مومنانو ته انی معکم چې یقینا زد تاسو سره اے مومنانو فثبت الذین آمنوا نو مضبوط کئی تاسو کسان چئی مومنان دی سألقی زرد چوب غرزم فی قلوب الذین کفروا فظلم دہا کسانو کی چی کافر دی الرعب یرا فضربوا فوق الاعناق نو وحی دی د پاسا د سرونو د پاسا الاعناق د سټونو یعنی په سرونو باندې وحی فضربوا نو وحی دی فوق الاعناق د پاسا د سټونو یعنی په سرونو وحی وضربوا منهم كل بنان او وحی دین کل بنان هر یو جوړ د بدن هر جوړ ته وحی چې کوم دی کی جوړ وي وضربوا منهم كل بنان او بعض د کل بنان معنی کوي وحی دین کل بنان ټول بدن چې کوم ځای مو پکې خوښ نو وحی ذالک دا بینهم په دې سبب باندې شاق الله ورسوله چې دای مخالفت کړو د الله او د پیغمبر د الله ومن یشاقق الله ورسوله هغه چا چې مخالفت کو د الله او د پیغمبر د الله فان الله شدید العقاب بیشک الله ډیر سخت عذاب والے ذالکم یعنی قولوا ذالکم ورتوای ذالکم دارنګ بیت تاسو فذوقوا نسکای دی عذاب لرا وان للکافرین عذاب النار او یقینا د پاره د کافرانو عذاب د اور وی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې ملاو شي تاسو دا کسانو سره چې کافر دي زحفن مانسوا چتلون کی تاسو د پاره د جنگ دی زحفن اصل کې د خړپوس او غتلو لوي او جنگ لم چې کله سره ورزي داسې په دونو نو ورزي په کلار ورزي زحفن پدا سے حال کی چورتلن کی د پاره د جنگ دی فلا تولوهم الادبار نماړوي دي کافرانو ته شاګانی ومن يولهم او چا چې واړو لدویتا یوم اذن پدغرز بانی یوم اذن یعنی پدغرز یعنی پدغه وقت کی دبره شاخ بلا الا متحرفا لقتال مگر دا چې د میلان کوونکې وی جنگ تا او متحیزا یا دیرا یو زیکی گی لافیتن دا خپل ډلې سره کافرو کې اوسره قتل کو واپس ډلې لرا تخت د دې دوه صورتونو نه علاوه کده بزدلی پنیت کافر تشاک اور او تختیدو فقد با انو بشک دیرا واپس شو بغضب من الله فغضب سره د الله طرفنا وما واه جهنم او زید داسی مسلمان به جهنم وی چې کافر ته شاکا
وبئس المصير او ډېر بد زید ورتلو د جهنم ځکه میدان د جنگ نه د کافر نه تیښت کول دا گناه کبیره فلم تقتلوهم نتاسو قتل لوی نو قتل کړي تاسو دوی په میدان د بدر کې ولکن الله قتلهم الله قتل کړي دوی الله په تاسو مسلط کړي او غالب کړي وای وما رمیت او وشتل نو کړي تا رمیت کله چې وشتل وکل ولکن الله رما لیکن الله چې وشتري کړي یو چون خاور پیغمبر کافر طرف ته وروشتي الله وای دا سترګل ولا ما رسول وليبلي المؤمنين او دې لپاره چې امتحان راولي په مؤمنانو باندې منه د خپل طرف نه بلا ان حسنا امتحان خيستا ان الله سميع عليم یقینا الله دې اوریدونکو او پوها ذالکم یعنی ذالکم کی اشاره دی بلای حسن تا ذالکم دا امتحان ذالکم دارنګي تاسو دا امتحان الله راولي وان الله یقینا الله رب العزت موهنو کې دل کافرین کمزور کون کې د مکر او فریب د کافر لرا ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ان تستفتحوا یومانه خداوا کافر چې کله مکین راوتن نه ویلو چې الله اغلل کافر د خانه کعبه د غلافونو سر راځون شو سی وی اللهم انصر على الجندين واهد الفئتين واكرم الحزبين وی الله ته مدد کی دا غډیر غور ډلو او چې تعالی ډیر عزت منوي الله ان تستفتحوا کچره تاسو فتح غواړی فیصله غواړی فقط جاءکم الفتح نو بشکر علی تاسو لفیصله کافر وی الله زموږ دای په منځ کې فیصله وک الله فیصله رااله د بدر په میدان کې دای مردار شول ان تستفتحوا کچره غواړی تاسو فیصله فقط جاءکم الفتح نو بشکر علی تاسو لفیصله وان تنتهوا او کچره تاسو منی کیږي د مقابله د پیغمبرنا او د مرګورو داغه نفه او خیر لکم نو دا ډیره غوړه د تاسو لپاره وان تعودوا کچره تاسو واپس کیږي مقابله د ما د پیغمبر ته نعود نو موږ بیا واپس کیږو سزا درکول تا ولن تغنی عنکم چربم دفن کی تاسو نفیتکم دل تاسو شین زربر ولو کسرت اگر کدا ډل ډیروي وان الله مع المؤمنین او یقینا الله مرګره د مؤمنانو نه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله ورسوله تابعداري کوي د الله او پیغمبر د الله ولا تولوا عنه ما اولید تابعداري د الله او پیغمبر د الله نا وانتم تسمعون او حال دادې چې تاسو قران اورئ او قران کې الله ویلي چې زما د محبوب تابعداري واجب ده مخالفت حرام نه ولا تکونوا مکی گئی کلذین پشاندا کسانو ولا تکونوا مکی گئی کلذین پشاندا کدا کسانو قالو چویلی وغی سمعنا وارد المنگا وهم لا يسمعون او دای به حق خبر قبول لنا ومنگا قبول کا او قبول لبینا ان شر الدواب یقینا بدتر د زند سرنا یعنی بدتر د مخلوقاتنا عند الله پنځ الله یعنی د الله په حکم او د الله په فیصله کې الصم او کانوی البکم گنگیان دی الذين هاکسان لا یعقلون چې دای د سوچ او فکر نه کار نه اخلي په بار د دین کې د حق نه کانوی د حق نه گنگیان دی دا د الله پنځ بدتر مخلوق دی ولو علم الله فیهم خیرا کالا لیدے پدوی کی خیرن سے خیر سے قبول اسلام ولو علم اللہ فیم خیرن کچرے معلوم ہے اللہ تپدوی کی سے خیر سے قبول اسلام لا اسمعهم نخامخا دیر بے اورولے پاغا اورولو دا قبلولو سرا ولو اسمعهم کالا دویلا اورولے پہالت دزدوے ناددوی کی لتولو نخامخا دوی باوڑے دلے وهم معرضون او دایب مخړون کی د الله د دینو د کتاب نام یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا لله قبول والو کید حکم د الله او الرسول او د حکم د پیغمبر اذا دعاکم کلچرا بلی تاسو لما یحییکم
هغه عقاید او اعمال تا یحییکم چې ژوند کی تاسو پاغه باندې لما یحییکم نو دا ما عبارت دا عقاید او د اعمال او د جهاد نا لما هغه جهاد تا لما هغه عقاید تا هغه اعمال تا یحییکم چې ژوند کی تاسو پاغه باندې پس عقیده سړی د شرک د کفر د عقیدې نه ژوندې شي په اعمال سره ژوندې کی جهاد او شهید ته ژوندون ملاوي واعلموا پوشي ان الله یقینا الله لما یحییکم نو مراد اغا قائد او اعمال او جهاد دی او باز علماء ویلي دین مراد شهادت ده لما هغه ست مراد یحییکم چې ژوندې کوي تاسو پاغه باندې یا لما عبارت د قران نه یعنی قبول والو قید الله او د پیغمبر د الله اذا دعاکم کله چر بلی تاسو لما قران ته یحییکم چې د قران په ذریعہ تاسو ژوند کوي یا لما یحییکم مراد ته جنت ته یا علماء ویلی لما یحییکم مراد ته علوم دینیه دي چې کله را بلی تاسو لما یحییکم استه چې ژوند کوي تاسو پاغه باندې ځکه جهل دا مرګ حقیقی ہے کنه ټول مقصدونه او معناګانې تفسیر روح المانی ذکر کړي واعلموا فوه شيء ان الله یقینا الله يحول بين المرء وقلبه حائل کیږي پرد کی پمند سړیو د زړه ددکی حائل کیږي پمند سړیو د زړه ددکی د دې څه مقصدو یعنی دا خپل فرصت دا یو غنیمت وګڼئ او کله چې یو نیک کار ترا غوښته شي د ګنا نه من کول شي نو فوري وکي ځکه بعض اوقاتو کې د انسان د اراده په منځ کې قضاء الهی حائل جوړ شي پوښي خبره وای معنی دا وعلموا پوښي ان الله یقینا الله يحول بين المرء وقلبه حائل کی پمند سړیو د زړه کې یو معنی دا مزلو لمړ کی بیا غس قبلینا یا دا الله حائل کی پمند سړیو د زړه کې د تمنا لري د وګد ژوندون اعلان کی عمر ختم نو ار سخار سره ملاو شي غیر عادی او تمنا ول خار سره ملاو کی وانه یقینا شان د الیه تحشرون دغه الله تبتا سو جمع کول شي دغه الله تبتا سو جمع کړي شي او یا یو مقصد د دې دامو واعلموا پوشي ان الله يحول بين المرء وقلبه یقینا الله حائل کی پمند سړیو د زړه ددکی یعنی الله ډیر نږدې دی وې دې آیات معنا بداسي شي چې نحنو اقرب الیه من حبل الورید الله انسان ته مرید رګونم ذات نږدې دی وانه یقینا شاندار الیه تشرون دغه الله تبتا سو جمع کړي شي وتقوا یریږي فتنه دا عذابنا لا تصيبن الذين چې خامخاغه به اون رسیږي کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم تاسو نه خاص وا یوازې بلکې پای کې با نیکان او بدان ټول راشي وعلموا پوشي ان الله یقینا الله رب العزت شدید العقاب سخذاب والده واذکروا آیات کای اذ انتم قلیل کل چوي تاسو لک پمکی معظمه کې مستضعفون فی الارض کمزوری ګړل شوی پزمکه د مکی کې تخافون تاسو ويریدای ايت خطفکم الناس شدلدل بکی تاسو لره خلق فآواکم والله در لمدینی طیبه کې زیدر کو وایدکم بنصره او مضبوطی کوي تاسو په خپل امداد باندې ورزقکم من الطیبات او رزق درکړه تاسو له پاکونه مراد ته غمال غنیمت ته او ټول هغه سيزونه دي چې الله ورکړي خپل بندگانو ته لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله د احسانات شکر ادا کړئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ د الله او پیغمبر د الله سره وتخونوا اماناتکم خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې خیانت یو لوی جرم دی وعلموا فوشیا انما اموالکم بیشک استاسو دا مالون و اولادکم اولاد فتنتن یو ازمائش و امتحان دے دا مول اللہ دا دین نمن نکی وان اللہ یقینا اللہ عنده دا اللہ سراجر عظیم اجر دلوی
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله کچرتا سودا الله نو یریدای یجعل لكم فرقانا نو مقرر بکی اللہ تاسو لا او بگرزی اللہ تاسو لا فرقانا فرق پمن د حق او د باطل کی تقوا در کراشی نو حق او باطل بدل جدا جدا ښکار کی یا فرقان یو نور بدر لزرونو کی واچي چې تاسو وداغه په سبب د حق او د باطل پمنځ کی تمیز کوي ويكفر عنكم سیئاتکم لری بکی اللہ تاسو نه بدای تاسو گناهونه بدر لمعاف کی ويغفر لكم بخن بدر لو کی والله ذو الفضل العظیم الله خاوند مهربانی لوی دے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ او کله چې چل ول کړه استا بارک یا کسانو کفرو چې کافرو لیثبتو کدی د پاره چې تا بن کېو دي تړي او یقتلوا کیا قتل کېو یخرجو کیا د وطن دیو شړی ويمکرون او دای مکر جوړولو دای چلول جوړولو استاد قتلولو د پاره ويمکر الله او الله استاد خلاصي بندوبس کولو والله خیر الماکرین الله دې بهتر غورا په بندوبس کوونکو کې غورا د بندوبس کوونکو نه والله خیر الماکرین الله دې غورا د بندوبس کوونکو نه وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چولسته شي پدوی آیاتنا زمونږه تتلا علیہم آیاتنا کله چولسته شي پدوی باندې آیاتنا زمونږه قالوا نوایدوی قد سمعنا بشک واوریدل مونږه لو نشاو کله مونږه خوښ شو لقلنا مثل هذا نخام خامونږه بم وایو په مثل دی ان هذا الا اساطیر الاولین نه دا قران مگر دروغ دی د پخوانو یا خسی دی د پخوانو وَإِذْ قَالُوا كَلَّ ویلو دی مشرکانو اللهم یا الله ان کان کچریوی هاذا دا پیغمبر یا دا قران هو الحق من عندك داوی حق او اشتیا استاد طرف نا مونږه مخالفت کو فامطر علينا نور اور په مونږه باندې حجارتن کانی من السماء د اسمان طرفنا اویتنا بعذاب الیم یا راولی مونږ ته عذاب دردناک دمر ورتزان کافر له په حق ښکارې دو وما كان الله ند الا ليعذبهم چې عذاب ورکی دوی توان تفیهم اعلان کې ازما محبوب ته پدوی کې موجود دا قانون الہی دی چې نبی په یو قوم کې موجود نو عذاب الہی ناراضي تاسو ګورئ نو قران کې چې کله په یو قوم عذاب براتو نبی له وی ته تیوزا وجود د نبی دا په یو قوم باندې د عذاب دراتو نه مانع وي وما كان الله ند الا ليعذبهم چې عذاب ورکی دوی توان تفیهم حالان کې تپدوی کې موجود دي وما كان الله معذبهم او ند الله عذاب ورکون کې دوی تا وهم يستغفرون حالان کې دوی بخنه غواړي دا بخنه چا غوښتنه بعض مؤمنان په مکه معظمه کې د هجرت نه پاتې وای بخنه غوښته نو د مؤمن د جړاو د فریاد او استغفار د وجه نه په کافرو مذاب ناراضي یا بعض علماء لیکلي کافر کې استغفار وای نو اخرت بارکه دره څه فائدہ نه ورګ ایمان نشتا او دنیا کې په عذاب الہی ناراضي وما كان الله معذبهم او نه دی الله عذاب ورکون کې دوی تا وهم یستغفرون او حالان کې دی بخنه غواړي وما لهم سدید وی لرا الله يعذبهم دا چې عذاب بنور کوي دوی ته الله وهم يسدون عن المسجد الحرام او دای خلق باندې دا جمعات عزت مننا وما كانوا اولیاءه یا خدا مان وما كانوا اولیاءه ندی دای مستحق والیان د مسجد حرام ان اولیاءه ندی مستحق والیان د مسجد حرام الا المتقون مگر پرهیزګاران
چې دا اولیاء او دا ضمیر مسجد حرام تراجی یادا مانام درست وا وما كانوا اولیاء او ندی دای دوستان د الله مشرک څنګه د الله دوست کی دیش ان اولیاء او ندی دوستان د الله الا المتقون مگر هغه کسان چې ځان د شرک نه بچ کړي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه پوهیږي نه وما كان صلاتهم او نو مزدوی عند البيت د بیت الله شریف سرا الا مکان مگر شپیلی وتصدیه او تاړیوال لیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه پوهیږي نه وما كان صلاتهم او نو مزدوی عند البيت د بیت الله شریف سرا الا مکان مگر شپیلی وتصدیه او تاړیوال یعنی مسلمانانو چې عبادت کول دی بشپیلی او تاړیوال چې د عبادت په دای باندې ګډ وډ کی د عبادت په دای ګډ وډ کی دا مشرکانو طریقہ د عبادت غنول چې په پیغمبر قران ګډ وډ کی موږ په ګډ وډ کی وما كان صلاتهم او نو مزدوی عند البيت د بیت الله شریف سره الله مکان مگر شپیلیو وتصدیه او تاړیو اگر تاړیوال نه پکار لکه باز خلک جلسو کی تاړی علماء لیکلي دا مشرکانو طریقہ او شریعت وی کی اجازه تم کړي نو تاړیوال د زنانو کار لکه مس کې امام غلط شي کنه نو حدیث کې راځي مقتدی چې ناری نه دی وای سبحان الله وشي په خبره وای او زنانه کولای امام غلط شو نو چون کې دی आवाज عورت ته دا خو سبحان الله نشي ویلې نو حدیث کې راځي دا بدا سي کوي دا لاس بولټه دی بل لاس لراوا شي امام لو پته ولګي چې په قرأت کې غلط شي دا الله نبی وای انما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء امام کا غلط شي نو سبحان الله ویل د سړو کار دی او دا تاړیوال دا زنانو کار دی وما كان صلاتهم من البيت الا مكاء وتصديا او یو قوم سره مشابهت باندې کې تاړیوال نه چا کارو د مشرکانو طریقہ مسلمان به مشرکانو سره ځان نه مشابه کوي او یا کو شریعت جائز کړي مونږ دا زنانو کارو وما كان صلاتهم من البيت الا مكاء وتصديا او نو مزددی د بیت الله شریف سره الله مکاء مگر شپیلی وتصدیه او تاړیوال فذوقوا العذاب نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون با سبب چوي تاسو کفر کوونکی ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافر دي ينفقون اموالهم خرج کوي دای مالونه خپل يسدوا عن سبيل الله د دې لپاره چې خلق بن کړي د الله د لارې نه فسينفقونها زرد چې دای به خرج کوي دا مالونه ثم تكون عليهم حسرتن او بیا به شیدا په دیوانه افسوس ثم يغلبون او بیا به دي کمزور امکړي والذین کسان کفروا چې کافر دي الی جهنم یحشرون جهنم ته بجم کړي شي لیمیز الله الخبیث دې د پاره چې جدا کې الله پلیت منت طیب د پاکونه ويجل الخبيث او ګرځي دا پلیت چې کافران مشرکان دي بعض هو لا بعضن بعض د پاسه د بعضه فيركمه نراجم کی دی لره جميعا ټول لرا فيجعله في جهنم نوې ګرځي په جهنم کې وروي غرزي اولئک هم الخاسرون دا کسانم دي تاوانيان قل للذین وای محبوبا کسانو تا کفروا چې کافران دي ینتهو کچر منشل دای دې خپل شرک او کفر نا یغفر لهم بخنه بوکړي شي دوی تمالا قد سلف چې کوم مخکې د دې ظلمونه او ګناهونه تیر شوی دي و ان يعودوا کچر دای واپس کیږي په خپل کفر او شرک کې فقد مزت سنت الاولین بیشک تیر شوی د طریقه د عذاب دړمبنو وقاتلوهم الله وی جهاد کوي د مشرکانو سره حتا لا تکون فتنه تر دې چې پاتې نشي شرک لا تکون فتنه یا فتنه دلم وی چې پاتې نشي او زور د کافر په مؤمن باندې فتنه
یو مومن د خپل دین باره کې پامنو ويكون الدين شدين بلنا كله لله طول خاص د الله لپاره فین انتهوا کچر من شلوی فین الله بیشک الله بما يعملون بصير باغ سبانه چې عمل کوي لیدون کړي وین تولوا کچر واوړي دلوی فعلموا فوشي ان الله مولاکم یقینا الله دې دوست تاسو نعم المولا د الله ډېر خدوس دې چا سره چې دوستی کوي نو غزایا کوي نا ونعم النصير او ډېر خیم دادی دې د الله